السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه هم کاری محمد ظفر عثماني نن یو بیا زه ان شاء الله حاضر شوم د سنیا بالسحر مطابق چې کوم د قران مجید د ویلو طریقې دي د تلاوت غه نو داغه صدا نور طریقې چې کوم دي د خموش ویلې دي صاد سے مقام سبا، نون سے مقام نهاوند، عین سے مقام عجم، با سے مقام بیات، سین سے مقام سیکا اور ہا سے مقام حجاز. جبکہ دنن سبق شدی شپږم نمبر توري اور داغه شدی مقام حجاز دی. مقام حجاز نن مجوای نو د اواز دی خو معلومه دي چې درې درجې دي چې کاریان په خپل زبه کې دي ته قرار وای چې سوکې ته شروع کې او چې کله ته اواز لش پورته کې دي ته جواب وای او چې کله اواز راغله هم پورته کې دي ته جواب وای. نو دغه مقام حجاز بیا په درو ځایو کې استعمال موږ بیا کوو. نو اول دوار ترتیل کوم د جلسې لپاره یا د ستاربندۍ لپاره کوم تلاوت کی پاک کاری کوم وخت تلاوت کوي نو پاک د مقام حجاز به څنګه استعمال کوي څنګه به کوي او دا رقم د مقام حجاز استعمال چې کله منظور کوي حدر هغه بل منځ څنګه ورکی مقام حجاز استعمال به څنګه کوي او اذان چې کله ورکی پاک کې به د مقام حجاز استعمال په اذان کې څنګه کوي او اذان به څنګه د مقام حجاز پر طریقه باندې کوي. د دې سمخ کې زه اول دا ویل غواړم چې د مقاماتو د پیژندل لپاره اهم ضروري خبره ده چې د ټولو مقامات و پیژندل سي چې و پیژندل سلو سره د موجوده سبق کوم شروع دي چې کله دا مقام حجاز تا و پیژن تا واوردي ستا په دې سره خلاص شي به مقام حجاز وای و چشته او د کم ځکه استعمال کیږي د اندر معلوم سو دغه بعد بیا ته بار د هاوري او چې مقام حجاز واوردي بیا پر دې باندې بار ته مشکه چې کله د مشق وروکي بیا به ته یو د لهجو مایره یا د مقاماتو مایره استاد چې کله هغه ته تیر کې نو ان شاء الله به دا مقام شری خود به خود د سمجھ کې راځي ان شاء الله. نو راځي مخته سبق شروع کو چې مقام حجاز چې کله ز په ترتیل کې استعمالوم او مقام حجاز ته د داخلي دوه لپاره چې مقام حجاز ته داخلي شي اول دور بیا څنګه وای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. د مقام حجاز استعمال په حاضر کې شکل منظور کوي څنګه به وکړي او مقام حجاز به څنګه وای اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. دا غرم کم د مقام حجاز استعمال چې کله اذان کوي نو بیا څنګه کوي اذان په مقام حجاز اسی خو په دې کې یو بل مشهور اذان ستا د حجازغه هغه هم درته کوم خو اول به د لهجه مطابق اذان درته وکم الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. دا هو د مقام حجاز د لهجې مطابق اذان او کوم اذان مشهور دی د مقام حجاز هغه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صدق الله العلي العظيم. نو زه امید کوم چې ان شاء الله د دې ویډیو په کتلو سره ان شاء الله به د مقام حجاز په باره کې ان شاء الله ستاسو په سمجھ کې راشي چې مقام حجاز وایي چېشته او د دې استعمال په کم ځای کې کیږي. نو ما ته راکړئ اجازت ان شاء الله بیا به ملاقات کوو د نوې ویډیو سره. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.